أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سورة الزمر 29 نمبر آیات. په دې 29 نمبر آیات کې د موحد او د مشرک فرق ذکر شوی دی چې مشرک په کوم احوالو تیریږي او موحد د کوم احوالو تیریږي. موحد څومره په راحت کې او مشرک څومره په سخت کې او انجام بیا صحیح په اخر کې. الله تعالی وی ضرب الله بیان کړی دی الله تعالی مثلا مثال رجلا د یو سړي چې فيه شرکاء او باغی ډېر شریکان یو سړی دی غلام دی مرای دی او ګڼو کسانو په پیسو اخیستلی دی د ګڼو کسانو شریک دی. نو فيه شرکاء په دې کې شریکان دي متشاکسون د یو بل مخالف دي ډېر ګڼ شریکان دي د یو بل سره سخت ضد دي. ورجلا او بل سړی دی سلما لرجل چې دا روغ د بل سړی دی یعنی یو بل غلام دی دا غلام یو سړی ځان له یوازې اخیستی د ګڼو کسانو سره شراکت پکې نشته. هل یستویان مثلا آیا دواړه برابر دي په مثال کې؟ نو دې باندې خو کافران پوهېږي چې دا دواړه برابر نه دي دواړو کې فرق دی. فرق یې څنګه دی؟ یو غلام ګڼو سړو اخیستی دی دا ټول سړي بدنې د سړي دي ضدي سړي دي. اوس چې کله دا سړی یو ځای کې خدمت کوي نو بل بدنې ته به راپاڅېږي چې دقه مه کوه زما خدمت ته لاړ شه هلته لاړ شه چې دې غریب دې بل ته لاړ شه بل به راپاڅېږي چې دا ورکه زما کار ته لاړ شه زما کارونه پاتې دي. دا سړی په حق حیران چې دا راضي کم هغه راضي کم راضي کم ومنم د کم ونه منم په یو زبردست سخته کې به پروت وي اضطراب کې به پروت وي ګډوډۍ کې او ژوند به ډېر د بې اطمینانۍ ژوند دی. دغسې حال د مشرک دی. مشرک خو په توحید باندې مطمئن نه دی نو کله الله تعالی طرف ته منډي کی بیا هلته کې مطمئن نه بیا غیر الله طرف ته منډي کی بل چاته منډي کی بیا د ګڼو خدایانو قایل دی کړه یو چاته ولاړي فریاد کوي هلته خوشحاله نه مطمئن نه چې دا به کار ونه کړي بیا بل چاته منډي وایي. نو به یو ټایم کې د حق حیران په مجبورۍ په ټایم کې چې د چا خوا ته لاړ شي د چا ومني د کم چا عبادت وکړي د کم چا ونه کړي. دغسې حال د منافق هم منافق چې کله ژوند تېروي معاشره کې هم داسې حال کله یو راضي کولو کوشش کوي په هغې مطمئن نه بل چاته منډي کوي حق او حق د خو هغه ګوري نه هغه دنیايي مراعاتو ته ګوري نو بس بیا بل چاته منډي کوي ته لږې ورځې لار بر شي بیا بل ځکن ته منډي کوي د سر به ځای ودرېږي نه. په دې وجه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د منافق مثال د هغې بزې سره ورکړی دی چې کوم وارثه بزه یې کړي یو رمې ته منډي وهي کړی رمې ته منډي وهي شاتې عاره سره یې مثال ورکړی دی. د په دې وجه باندې چې د حق په طرفګار نه دی دی داسې کار کوي چې بس موقع ته ګوري او موقع په اعتبار سره د چا نه مطمئن نه دی کړي یو ځای کې کله بل ځای کله بل ځای کې په یو ځای نه ودرېږي. نو موحد مشرک چې کوم دی دا سخت خطرناک ژوند سره مخامخ دی. دی په یو ځای کې مطمئن کېږي نه بس کله د یو چا عبادت کوي کله د بل چا کله یو ځای کې سوال نه کوي بل ځای کې سوال نه کوي د الله نه کوي کله د بل چا نه کوي ګډ وډ ژوند تېروي او په سخته کې پروت دی. بل طرف ته کې مؤمن مسلمان دی د مؤمن مسلمان خیال دار زه صرف د الله یم او د الله بندګي به کوم د الله به اورم نو دې د یو الله د راضي کولو سوچ کوي او یو الله چې کوم حکم کړی همدغه مني چې بس د الله حکم دی که بل څوک ورته بله لار ښیي نو یاره دغه ستا خبره په خپل ځای باندې داسې ده خو د الله حکم مقابله نشم کولی د الله خبره نشم پرېښودی اوس دا سره ښکلی ژوند تېروي دا د اطمینان ژوند تېروي دا په ده باندې ګډوډي نه راځي او دې دا خبره نه کوي زموږ لاره خطا شوي د خلکو رانه خطا کړل داسې خبره نه کوي ځکه دی په دین باندې مطمئن دی په دین باندې عمل کوي چې څوک ورته سم وایي نو دی د خپل دین خیال ساتي. دا بل سړی چې کم روغ د بل سړي دی دا د مؤمن مسلمان مثال دی چې دا غونډ د الله دی بس او چې د الله څه وایي نو د هغه مني او د بل چا پکې خاطر نه کوي نو دی د اطمینان ژوند تېروي. په دې خبرو باندې کافر هم پوهېږي چې یاره په دې مثال کې دا دواړه سړي یو شانته کېدی نه شي اولنی سړی په سختو حالاتو کې دی دا دویم په راحت کې دی. نو الله تعالی وایي هل یستویان مثلا آیا دواړه برابر دي په مثال کې نو جواب واضح دی چې او دواړه د سره برابر نه دي دواړه ځان حالات لري. الله تعالی وایي الحمدلله ټول صفتونه د خدایتوب خاص الله لره دي یعنی حق ثابت شو په دې طریقه باندې حق ثابت شو چې یو سړی د ګڼو کسانو شریک دی یو یوازې د یو بل کس شریک دی دواړو ژوند څنګه دی حالات یې څنګه دي خبره واضح ده همدغه طریقه باندې توحید ثابتېږي.
او چې کله توحید ثابت شنه الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله لره دي چې توحید څنګه په عقلي انداز باندې څنګه کولای ثابت کو بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلک په پویږي هم نه ځکه چې غزان د پویولو کوشش کوي سری بدنه د پویولو هغه طلب کې نشته نه ځان په سره نه پوي مثال بيخي واضح دی حق واضح کیږي خو چې څو په ځان پویږي خو اکثر خلک ځان نه پوي جهالت کې ځان اچولای چې د زمون کار نه خلک بس کوي مونږ دغه پیړ والا نه یو نو چې کله دوی ځان نه پوي عزت کوي الله تعالی نبی عليه السلام ته تسلی ورکړي نبی عليه السلام ته فرمایي چې انک میت یقینا تو پات کېدل ولای میتون چې په دې شد باندې راشي شد پکې بکی د دې معنی دا وفات کېدون کې آینده وختونو کې به وفات کیږي او چې راشد پکې نه میتون شي نو به مړی ته ویل کېږي دغه میتون د په شد سره د معنی دا په آینده وختونو کې به وفات کیږي و انهم میتون یقینا دا خلق به هم مړ کیږي دا به هم وفات کیږي نو دې کې تسلی د نبی عليه السلام د څنګه تسلی ده تسلی په طریقه باندې دا چې دا خلق په حال حق خبره نه مني ځان کله کړه دې بس زده ټینګ کړه دې چې بس پښتوني ولې دې پښتو مې راټینګ کړه لزت مې ټینګ کړه دې او د حق خبرې نه قایل کیږي دلایل ته وګ نګدي په دلایل ځان نه پوي په ناجایز لار باندې روان دي نو خپکیږي پیمو تب هم پاتشي دوی به هم پاتشي بیا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون بیا به یقینا تاسو په ورځ د قیامت باندې پنځ در خپل باندې به تختصمون جګړې کوي څه مطلب الته خپل مقدمات ویسي او دغه مقدمات بدله الله تعالی حل کی الله تعالی مخکې به حل شي نو چې الله دې حل کړي نو ته فکر مکو بس په اسانه به حل کیږي د مصیبت حل شي دې آیات نه ځنی مسائل ثابتېږي هغه مسائل دا د یو نبی علیه السلام الله تعالی وایي چې انک میت یقینا تو وفات کېدل والا یو د خلک به هم وفات کیږي نو دې خبره ته اشاره شو چې نبی علیه السلام کله وفات شي نو باغې کې جنگ جګړې اختلاف نه دی پکار چې مړ دی کومل نه دی وفات شوی دی کو وفات شوی نه دی ځکه چې الله مخکې خبر ورکړي د وفات کیږي بنو دې د پاره د وفات نه بعد جنجال جوړ نشي یو دا مسله معلومیږي دویمه مسله دا معلومیږي چې انک میت و انهم میتون ان ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون تاسو ټول به وفات کیږئ او دغه نه بعد الله مخې ته خپل مقدمات وړي تفسیری مظهری ذکر کړی دی چې ټول مقدمات به الله تعالی مخې حل کیږي او بده کې انک میت و انهم میتون کې وای ټول انسانان شامل دي یوازې مسلمانان یا نبی علیہ السلام یا یوازې کافران نه ټول انسانان پکې شامل دي ټول انسانان به مړه کیږي دنیا نه بزي چې کله د دنیا نه لاړ شي دا ټول انسانان به د الله تعالی مخې ته بیا پیش کیږي او هلته خپل مقدمات پیش کوي په دې باندې تفسیری مظهری یو تحقیقي مضمون لیکلی دی د حدیثو په حوالې سره او فرمایي چې ټول مقدمات چې د الله تعالی مخې ته پیش شي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په حوالې سره نو په دې کې چې اولنۍ فیصله کومه کیږي نو اولنۍ فیصله به دا به د ښځې او د خاوند منځ کې فیصله وي دوی به الله ته ښځې خاوندان به الله ټول حاضر کړي اول بر دې مقدمات حل شي د الله تعالی مخکې او دا مقدمات په دې طریقه باندې حل کیږي چې نه به ښځې خبرې کوي نه به سړي خبرې کوي دوی د لاسونو خپې به خبرې کوي دا به ګواهي کوي اندامونه به ګواهي کوي او مقدمات ورې طریقه باندې چې یاره اول د دې ښځې له طرف نه به دا پیشکشونه او دا اقرارونه اندامونه به اقرار کوي چې ما د خاوند څومره الزامات ما لګولي دي څومره مې به د معاشره کې در بدنامولو سپکولو کوشش کړی دی څومره مې دې سره بد کړي دي څومره مې بد اخلاقي کړله دا اندامونه به ګواهي اقرار به کوي دا د جرایمو اقرار به بل تر ته کې به د سړي خاوند اندامونه به اقرار کوي په دې خبره باندې چې دې ښځې ته ما کم حقونه والا کړي دي کم مې ته نیولي دي او دې ښځې ته ما څومره تکلیفونه او ازارونه رسولي څومره مې د دې ژوند خاورې کړی دی نو دا مقدمات به پیش ټول ښځې خاوندان مقدمات به پیش په دې کې هغه خلک چې کوم دوه ښځې لري د یوې طرفداري کوي د بلې سره زیاتې کوي هغه ټول به راپیش شي دا مسلې چې کله حل شي نو دا هغې نه بعد به بیا دویمه مرحله کې نوکر او مالک راوستی شي مزدور او د چا سره چې مزدوري شوي هغه به راوستی شي ټول نوکران او مالکان به پیش شي د مقدمات په حل کولي هغې کې به دا تبصونه چې د نوکر ته د مزدور ته چې کم کار اولی شوی و کومه ذمهواري په سر ایښودی شوی وه آیا ذمهواري سنبال کړې وه که نه یو ځای بل ځای کې هسې ټیم تر کړی و او د دغه مالک نه به تپوس کېږي چې د کم حق ستا په سر باندې راغی ته حواله وکړه د هغې نه دې پیسې ونیولې او ښه دې بسې وکړه ودې رنځاوه بیا یې کم یې دې وله ورکړلې دا ټول تپوسونه به وشي دا مسلې به حل شي په درېیمه مرحله کې به هغه مسایل حل کېږي چې کم د عام بازاریانو سره د عامو خلکو سره کم معاملات راغلي لکه سړی تللی د بازار کې سودا کړې ده او هلته کې بازار والا داسې کار کړی دی چې بس د پاکو ټماټر منځ کې ورخه دنیا شي څخه اچولي دي
کریټ کې هم دا شی کړی دی، په وزن کې هم دا شی کړی دی، او دغه شان کې په غوښه کې هم دا شی کړی دی، نو دا خلک به راپېښ شي او د دې به قضاوت او عدالت لګېدلی چې یاره تا ته چې پیسې میلاو شي، پیسې ته پوره میلاو شوي که کمې میلاو شوي، پیسې ټیک وي که جعلي وي، او بیا د هغې نه وروسته چې کله پیسې ټیک وي نو د سودا د دکاندار ته به تپوس کېږي چې تا کومه سودا ورکړې وه نو کومه چې ده غوښتله همغه میلاو شوه که نه، پټه پټه پکې دا نور اچول، وزن یې ته پوره کړی دی، یا د وزن کې هم کمی کړی، وزن دې نه دی پوره کړی، دا مسلې به حل شي. چې کله دا مسلې حل کېږي په دې کې به د ظالم او د مظلوم خبره راشي، دغه شان کې د حق پرست او د باطل پرستو خبرې به پکې راشي، ټولې مسلې به راپېښ شي. نو په دې کې چې کله عدالت کې فیصله کېږي، تفسیر مظهري د دې هغه طریقې کار لیکلی دی چې دا به څنګه فیصله وي او د دې نه انتقام به څنګه اخیستلی کېږي، دا به څنګه حل کېږي، وایي د حل کولو طریقه یې داسې ده. او د حدیث په حواله سره تفسیري مضمون یې ذکر کړی دی چې طریقه یې داسې ده چې کم سړی ظالم دی، یعنې زیاتې خور او زیات بد یې کړي دي، او دا بل مظلوم دی، دو سره بد یا کړي نه دي، یا کړي دي خو لږ یې کړي دي، بل سره زیات کړي دي، نو قضاوت به داسې وشي چې دا کم چې ظالم دی د دې ظالم نیک اعمال به راواغستلی شي، د مظلوم په تله کې به واچولی شي، بیا به وکتلی شي چې یاره دا کم بد یې چې کړي نو هغه مقدار اعمال پوره شو که پوره نه شو، که پوره شوي خو سر په سر شو دی فارغ شو، که فرض که دا نیک عمل یې هم لږ دي، سړي ظلمونه ډېر کړي، پردي مالونه یې والي دي، مړي یې کړي دي، خونریزیانې، چغلخوریانې، جنګ جګړې، کنځل، هر څه یې کړي دي، خو اعمال یې دومره لږ دي چې د سره خلکو ته رسي نه کم دي، نو بیا په دې صورت کې به داسې وشي چې دې کس د دې کم کسانو ته چې ظلم کړی دی، بد یې ورسره کړي دي، د هغوی ګناهونه به راوړلی شي، او هغه ګناهونه به د دې ظالم پر سر ور واړتولی شي، دا ستا شو، په تله کې به واچولی شي چې دا ستا شو، نو د هغې سزا به بیا د ظالم تېروي، ګناه به بل کړي خو سزا به یې د اوس ظالم تېروي، ځکه چې هلته کې د انصاف فیصله ده، سړي بری کېدل دي، نو بلې طریقه باندې به ټول قضاوتونه وشي، فیصلې به وشي. تفسیر مظهري ذکر کړي دي چې اعمال چې کوم دي د ظالم ذاتي خور اعمال دا به د مظلوم ترې ته غورځېږي، لیکن ایمان به ترې نه اخیستلی کېږي، ایمان هغه به ترې نه سلب کېږي چې یاره بس اعمال دې کم دي، اوس د ایمان راوالی دې بل ته یې ورکړي چې مکمل ترې وزګا چې وایي داسې به نه کېږي، ایمان بس په خپل ځای ورسره او د اعمال به ترې راواغستلی شي، چې کله اعمال واغستلی شي او بیا چې کله پوره نه شي نو ګناهونه به یې په تله کې واچولی شي، د هغې نه بعد به دا لاړ شي سزا به تېروي، چې کله سزا پوره شوله هغې نه بعد به دی راوځي جنت ته به لاړ شي، ځکه ایمان خو پاکستان څه پکې و، هغه ایمان وجه خو به راوځي نو راوځي. په دې وجه باندې طبراني په دې باره کې یو روایت ذکر کړی دی، کوم چې تفسیر مظهري نقل کړی دی، هغه په دې طریقه باندې دی چې نبي علیه السلام صحابه کرامو نه تپوس وکړي تاسو ته ډېر زیات مفلس او غریب سړی معلوم دی، نو صحابه کرام ورته وویل چې د الله پیغمبره موږ خیال داسې دی چې غریب به دې ته وایي چې هغه سره نقدې پیسې هم نه وي، د ضرورت سامان و سره هم نه وي، هغه ټولونه غټ غریب شمارلی کېږي. نبي علیه السلام ورته ویل دا ډېر غټ غریب نه دی، د ده ګزاره به بیا هم وشي. غریب هغه سړی دی چې ډېر اعمال به یې کړي، ډېرې روجې، نفلونه، حجونه، زکاتونه ښه به یې خواري کړي، کله چې قیامت کې عدالت ولګي فیصلې کېږي نو ده به ظلمونه کړي، ده به ګناهونه کړي، زیاتي به یې کړي، مړي به یې کړي، دغه شان کې غیبتونه، کنځر، هر څه به یې کړي، خلک به یې تنګ کړی، چغلخوریانې به یې کړي، خلک به یې جنګولی، ډېرې مسالې به یې پیدا کړي، نو په دې کې دا خلک به غونډ راوستلی شي، د اعمال چې کوم دی نو دا به د خلکو تقسیم شي، چې کله په اعمال تقسیم شي اعمال به کم وي، د په خلکو به هم نه رسېږي، نو بیا به د هغې نه بعد د دې خلکو ګناهونه به پرې سر ور واړتېلی شي. اوس دا په دې صورت کې چې نه اوس نیکي شته د سره، نیکۍ نه مزګار دی او ګناهونه خپل له خپلو چې هغه نور یې مترې ته راولېدل، نو په دې صورتونو کې به دی جهنم ته لاړ شي، نو دا سخت غریب دی، انتهایي مفلس دی. د دغې نه معلومېږي چې د الله تعالی په نزد باندې د الله تعالی کوم عدالت چې ولې کوم فیصلې کېږي په دې طریقه باندې کېږي. نو ثم انکم بیا به یقینا تاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې عند ربکم نزد در خپل باندې تختصمون جګړې کوي، یعنې مقدمات په وړي الله ته، جګړو نه مراد مقدمات. نو خلاصې دا شوه چې نبي علیه السلام اولنی مخاطب شو چې تاسو سره کوم خلک کوم ظلم کوي، ستا دلایل ته غوږ نه ږدي، شرک دپاره محنتونه خواریانې کوي او ستا عقلي نقلي دلایل هېڅ هغې توجه نه ورکوي، نه یې مني د سره، خپله ناروایي ټینګه کړې ده، نو د وفات نه بعد به الله تعالی په در کې دا فیصله وشي، دا مقدمه به حل شي، نو چې حل کېږي څنګه به حل کېږي، کافران تباه برباد دي او نبي علیه السلام په حقه باندې، نبي علیه السلام څومره تنګ شوی د خلکو د لاس ازار شوی کړېدلی دی، هغې په وجه باندې به د ده مرتبه الله تعالی بلنده کړي او دې ظالمانو ته به سزا ورکړي.